ابو هريره سے فرمایي رسول الله فرمایلی دي لا يلج النار داخل بنشي هو رجل اقصد بكى من خشيه الله عز وجل چې رب العالمین د یری د وجه نه جاړي حتی تر دې پورې چې دا شوده دی غلان زله واپس شي نو اچرته شوده چې د غلان زله روزي هغه واپس کیږي نه معنا دا شو چې انسان به بالکل جهنم نه لاړ شي الله د یری د وجه نه لږه پکار ده او به دا ویل چې سره مجاهد دی رب العالمین په دلاره کې روان دي سنگر کې په دې انسان باندې ګرد پروت دی بل طرف باندې د جهنم دود دی ودا په سړي باندې رانه شي معنا دا انسان به جنت لاله بوشي جنت لا بورشي دا یو کو حدیث دی مخکې موږ درس کې ورو چې پنځه پاسه وشي نه دی وکسان چې الله به عرش د سور لانه کې نه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کسان به حدیث کې ذکر کړی دی چې په ورځ قیامت به الله د خپل سور لانه داخل کې یو پکې اق ځوان دی چې هغه ځان لږه کې نشته ففازت عیناه رسول الله فرمایي د سورغه وخت کې لاړ شي مګي چې د سورغه ځان برابر نه کی همیشه موږ باندې سخت ژوند درجه د ملګرو یوازې ناشته خوشاله ژوند موږ باندې درجه د ملګرو سره ناشته یوازې الله له وخت ورکول پکار دی واغله شړه دی الله سره ځان مختکول پکار دی اق امام شغه عادلی اق ځوان چې هغه د ټول ځواني د الله په بندګۍ کې تیر کړي اق سړی چې دغه سره د جمعه سره تړل شي او دوه کسان د الله لپاره یو ځای کېږي او د الله لپاره جدا کېږي د څو زنانه چې هغه د منصب واره یو د سړی دعوت کې هغه زنا لره دته انکار وکوي وي چې اني اخاف الله زاد الله نه یریږم یو سړی صدقه وکي په دې کې لازم نه چپې پویم نشي د حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ففازت عیناه چې سترګونه وخه لاړ شي ابي امامه فرمایي هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کوي رسول الله فرمایي چې ليس شيء احب الى الله هیڅ شی نشي چې موږ الله سره ډېر مینه په نسبت سره هغه دوا وکړه یو هغه قطره له یو هغه قطره د وکړو چې رب العالمین د یری د وجه نه وتوي شي او بل هغه قطره د ویني چې د الله په لار کې د الله د رضا لپاره د انسان د بدن له وشي دې سره زموږ د الله ډېر مینه انس بن مالک فرمایي رسول الله فرمایلی دی من ذکر الله ففازت عیناه شکل یو سړی الله یاد یو د غل سترګونه وخ کې لاړې د الله د یری د وجه نه وې د شي انسان له بالکل الله عذاب ورنکي تر قیامت تر ورځې پورې تر دې پورې چې د وخ کلانه د اسمه کې لګول شي د الله د عذاب د بچکیدو ډېر اسباب دی یو سبب کې د وخ ته اول زموږ د سترګې بالکل د سره عادت نه لري چې وخ لا ویل شي سلا دلیل په دې باندې چې کوم سترګې وخ کې روانيږي نو د شي انسان له الله قهر متوجي زموږ د الله غضب ارباز مثالین هغه مشهور حدیث نقل چې نبی صلی الله علیه وسلم ورځ ډېر وګت تقریر وکي ظرفت منها العيون چې انسان سترګې دغه نه وبېدي د ملګرو سترګې دلیل په دې چې محمد رسول الله د ملګرو دومره صفاز لونه والا و دومره صفا مجلس ولا خلق چې کله نبی صلی الله علیه وسلم د الله او د الله رسول خبره شروع کړه د سرګ نبی وکړي